عزتمنو مسلمانانو ورونو، د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې غزوه بنو نذیر تذکره کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر یهود په دې شرایطو باندې پرېښول چې خپل ځان سره څومره مال تاسو وړی شئ یوسئ، او زنانه ماشومان دا ټول ځان سره محفوظ وړی شئ. البته وسله چې کوم ده نو هغه به پرېږدئ، او په هغه وسله کې 50 زغرې او 50 ټوپۍ د اوسپنې او 540 توري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه ته مال غنیمت کې پاتې شو. دا د هغه زمانې سلاح او وسله وه، او دا به په دې به ډېرې پیسې خرج کېدې، نو دغه مال د مسلمانانو ملاسله او د هغوی جیدات او باغات هغه هم مسلمانانو ته پاتې شو. په دې کې یو زغره د یهودو چې کوم سردار و، حیي ابن اخطب، کنانة ابن الربیع، سلام ابن ابي الحقیق، او دا حیي ابن اخطب دا د کنانة الربیع څخه او کنانه د یزمو د حیي، او دا حیي د یهودو هغه غټ سردار دی چې د دې لور په غزوه خیبر کې چې په سن 7 هجري کې شوې وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حریم ته راغلي وه، او بیا ام المؤمنین جوړه شوې ده حضرت صفیه رضی الله عنها. دا د حیي ابن اخطب لور وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وسله کې یو توره د سلام ابن ابي الحقیق چې دا مشهوره توره وه، او کتابونو د سیرت لیکلي دي چې هذا السيف کان یذکر له ذکر، د دې تورې به تذکرې کېدې، یعنی دا داسې قیمتي او په عجیبه ناشنا ساخ باندې جوړه وه چې خلکو به ویې چې هغه سره چې کومه توره دا توره هم په دې وسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته راغله. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې د انصارو مشر د اوس او سردارو، نو هغه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا مال لاس ته رالو، تاسو ته مخکې ذکر شوی و چې په دې کې د یهودو بعضې باغات سوي، او د هغې تذکره په قرآن پاک کې هم شوې ده، او د هغه زمانې شعرا هم د هغې تذکره کوي، او هغې باندې یهودو اشکال او اعتراض کړی، او الله جل جلاله پې د اسمانونو نه بره نه وحي نازله کړه ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. د ونې چې کوم بوټی تاسو پرې کړی دی او یا مو پرې ایښی دی، نو دا ټول د الله په اذن سره دی، یعنې د خدای خوښه ده چې کله په جنګ کې انسان وجني، غیر مسلم هغه مسلمان وجني او مسلمان کافر وجني، نو د انسان جان او د هغه ځان هغه ډېر زیات خوږ دی د هغه د مال. انسان اشرف المخلوقات دی، ونې او بوټي، فصلونه او باغات، دا خو الله جل جلاله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي. نن سبا بعضې قومونه
چې هغه غیر مسلم دي هغه حیواناتو ته په انسان باندې ترجیح ورکړي. انسان د خیر د مړ شي خو چې د حیوان پاتې شي، او د سپو سره او د حیواناتو سره عامه محبت او مینه د لنګورانو د پیشوګانو سره او د بیزوګانو سره چې هغه د انسان سره د هغې وشرې عشیر هم نشته. چې تپوس ته وکړي نو دا رحم دی، دا عجیبه رحم دی چې د انسان بچی ظلمن هغه قتلو بیا مسلمان، او سپي سره محبت کو نو سپی دی په انسان باندې برک. چې کله انسان کې د مراتبو د فرق پہچان او معرفت ختم شي دا الحاد او زندقه ده. گر فرق کے مراتب نہ کنی زندیقی، انسان انسان دے، حیوان حیوان دے، بوٹے بوٹے دے، باغ باغ. دغه باغ د دې میوه دا د انسان د خدمت لپاره او خوراک لپاره الله پیدا کړی. دا څاروی کله چې په سړک روانې ګاډی چلے، یو طرف ته انسان دی په فوټ پات روان دی او بل طرف ته پیشو دی مخې ته راغله یا سپی راغلی یا بل شی راغلی، نو ته پیشو بچ کې او په انسان دی وخېلولو، دا خو تا قتل وکړو. دغه وخت کې دوو څیزونو کې یو بچ کېږي او یو به وجلی کېږي، نو انسان به بچ کې، انسان به بچ کې. انسان اشرف المخلوقات، اگر که هغه ذمي کافر ولې نه ستا په محله کې او په کلي کې پاتې کېږي نو هغه بچ کې. نو دا اعتراضات یهودو او منافقینو به کول، نو الله جل جلاله د طرف نه وحی راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې چې صحابه کوم باغات سوزول، نو د شپږو باغونو تذکر راځي. حالانکه د یهودو ډیر باغونه، نن سبا چې مدینه منورې ته لاړ شي نو مدینه منوره کې دنه باغات کم دي. د یهودو هغه علاقه هغې کې چې کله مونږ ګرځو نو باغات شته دی، خو خال خال باغات دي. وسو مدینه منورې باغونه اوس نه وي، ځمکې ته ووتل د احد نه شاته چې دغه ځای پخوا دشته وه، نن سبا ټول باغات باغات دي. او چې کله د مدینې منورې نه ته دیار سمود طرف ته ځې، مدائن صالح طرف ته، نو ټول باغات د مدینې په دغه سړک باندې پراته دا نوي باغونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه علاقه کې باغونه نو، مدینه منورې اوبه به ټولې احد ته راتلې، او احد کې د تهانه وخت کته ځای و، نو دې ته به د اوبه پرېوتې، د کورون نه د ډنډون چې به راوتې دې ته به غابه وي. دې اوبو سره خوا او شا ونې وې، ځنګل و، د هغې لرګی به د مدینې خلکو استعمالولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې، مسجد نبوي کې جوړومبی ممبر جوړ شوی دی، د هغې نه مخکې ممبر نو هغه د دغه ځنګل د لرګي جوړ، او د هغې ونې نوم هم راځي اصل، او بعضې وایي چې دا جاو ته وایي د پلوسې لرګی، او دا د دغه غابې نه وړی شوی، او یو زنانه وه انصاریه د هغې غلام هغه دا ممبر جوړ کړی و په ړومبي ځل. نو دې طرف ته بیا شاته باغونه نه و، د احد شاته. اوس نن سبا ټول باغات د مدینیان دي، دغه عوالي کې باغات، اوس هم باغات شته دی، ډېر دي، کافي تعداد سره دي، لیکن په هغې کې ډېرو ځایونو باندې آبادي راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه باغونه او دغه مال چې کله مال فی کې پاتې شو، نو د الله د طرف نه حکم راغی چې ای پیغمبره دا ټول مال ستا دی او ستا خوښه ده چې څنګه استعمال. تاسو وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرښته نه ده، بشر دی، ما فوق البشر نه دی، انسان دی، لیکن په انسانانو کې هغه مقام او لوړه مرتبه الله جل جلاله ورکړي دی چې الله پاک چې خالق کائنات دی هغه د خپل مخلوق خوښې ته ګوري، او ته ستا خوښه ده چې چېرته یې تقسیموي. حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې یا رسول الله د مال غنیمت به تقسیمیږي؟ وی نه، وی ما ته الله پاک ویلي چې ستا خوښه ده چې څنګه څه ورسره کوې، نو بیا یې تقسیم کړی دی، خو د الله جل جلاله هغه حکم یې پکې څرګند کړی دی چې دا د پیغمبر خوښه ده چې څنګه یې ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یهود چې وتل، نو په دې کې دوه کسان مسلمانان شو صرف، حالانکه دا هغه خلکو چې کتاب یې لوستی. زما عزتمنو په هوښیارتیا او په پوهه باندې نه ده، په چالاکۍ باندې نه ده،
کله کله سره د علم سره گمراه شي، الله پاک باندې د گمراهۍ نه وساتي. دی یهودو به کتاب لستو سره د خيارتیا او د پوهې د خلک گمراه شي، او د انتظار کولو چې دا پیغمبر مبعوث شي موږ به د سره. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رارو د ټولو اول دشمنان دی، قرآن کریم دی سره خطاب کوي ولا تکونوا اول کافر به، تم سب سے پہلے کافر مت بنو. تاسو ته ما کتاب درکړی او می کافر تاسو ولې جوړ شو؟ تاسو ته پیغمبر راغلی او می کافر تاسو ولې جوړ شو؟ یو سړی بے علم دی، یو د علم سره دی. ا د علم والا اول خطا لار اختیار کی، هغه ډیر ملامت دی. دا بے علم چې په خطا لار ځي دیم ملامت دی، ځکه چې د دوه خطا کړي، یو دا چې علم نه زده کړي، بل دا چې د الله جل شانه نافرمانی او معصیت کې لګیا. خو چې کوم علم زده کړي دی او هغه خطا لار اختیار کړي، نو هغه ډیر ګرم پدی چې سره د پوهې څنګه خطا کوي. ځکه الله جل جلاله دې ته فرمایي ولا تکونوا اول کافر به، تاسو رومبني کافر مو جوړوي، ځکه چې تاسو جوړ شئ نو خلق په تاسو پسې رواني چې وګوره دا اهل کتابو کتاب وسرو چې دې پیغمبر انکار وکړو، معلومه ده چې دا حق دین نه دی. ټول وبال هغه د دې په سر پریوته دی یهود. نو دا ټول بنو نذیر سالمه قبیله په دې کې صرف دوه کسان مسلمانان شو. د یو یامین نوم دی، یامین ابن عمیر، هغه مسلمان شو، او بل ابو سعد ابن وهب دا مسلمان شو رضی الله عنهما. دا یامین او ابو سعد په قلا کې دنه د نور يهود سره، نو د یو بل ته نږدې شول، یو بل ته وایي چې ګوره دا پیغمبر تا ته پته ده چې حق پیغمبر دی. دې ټولو خپله کې خبرې کولې وي چې دا رښتینی پیغمبر دی، ځکه چې ټول علامات نښې نښانې چې تورات کې وي هغه دی پیژندې، ټولې نښې نښانې په تورات کې وي. هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم علامات خلاصه کې چې د هغه د صحابه او د خلفای راشدینو نښې پیژندې. یو ځل چې کله د شام فتح و لخکر د مسلمانانو جنگیدو، ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه سر لخکرو هغه قلا کې يهود د يهودو سره جنگ. نو بدوي چې مونږه تاسو مونږ سره جنگ نشي کولای او دا ځای نشي پته کولای. دا ورسته واقع د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت، تاسو مونږ سره جنگ نشي کولای تر څو چې مونږ تاسو مشر او تاسو امیر هغه قتل نه. زمونږ په کتابونو کې دا غنه خشته دی چې مونږ یو پیژنو چې دا غته نو مونږه به تاسو وهاي بیا کچره تاسو مشر اغنین بیا تاسو مونږ نه شي ختموله، مونږ د شکست نشي راکول. تاسو خپل امیر راوړئ. حضرت عمر رضی الله عنه مدینه منوره کې سوال جواب رالو چې سیب امیر المؤمنین دا وستانه بغیر نه کی قلا کې دیدن نه داخله، او خدای خبر چې په دې وسمره وخت لګي د ځان راوړس. حضرت عمر رضی الله عنه د مدینه منورې نه روان شو. سدي وسره جاس کې نه ده، په بس کې نه ده، په موټر کې نه ده، ځکه چې دا سيزونه ونه او اسونه خو نو په اوخ باندې روان دي، اس باندې نه. او بیا مخکې ته اسونه روان وي، وروسته ته اسونه وي، یو خواته نه خلک وي، بل خواته خلک وي، پورا باډي ګارد وي نه، یو دی یو سره غلام دی. خلق بزان سره حضرت عمر رضی الله عنه نه پرې خپل بادشاہ او امیر المؤمنین چې څوک وسره تل لکه نن سبا مخاوري سړی معزز نوړان دی، ورسته نه خلک رواني او چې بیا سرکاري او هدا باندې بیا خو بیا خبره. حضرت عمر رضی الله عنه به خلکو ته وی چې تاسو په شابه وکتل څه کوي، وی چې صاحب تاسو سره زویږي خپل کار کوي، ما خپل کار کوي. دور خلافت کې نشام ته چتلونه یو دی دی او یو سره غلام او سورلی یو ده. نو کله دې سور شي نو غلام بزمکه روان، او کله بیا غلام ته وی چې ته سور شنو غلام شرمېږم امیر المؤمنین په مخ کې بسنګ پس ورلې سړي کې پروت وای چې نه دا انصاف نه دی چې زه دې پور روانه موته مسلسل کته روان. او په کمیس کې ګڼ پیوندونه لګېدلي دي، ټوکي بګي لګېدلي، او د امیر المؤمنین شام ته روان دی. اوس د اهل کتاب سره د يهود او نصارا سره ملاقات دی.
په دې حال کې روان او رو به دومره و چې چا به ولیدو نو په باندې ورو پرېوته په دې کپړو کې. نن سبا مونږ سړی مرعوب کو د خپل ذاتی کمالاتو نه بلکې وړاندې رستو چې وسره کوم رواني یا کپڑے او لباس او پوشاک حیات خپل داسې جوړ کی چې هغه سره تاکي ذاتی کمال وي هغه روب چې په دشمن باندې پروزي چې ایمان وي درکې نستا روب په دشمن پروزي چې تاکي تقوا للهیتی نستا اثر په خلکو باندې پروزي. لباس خاص او خاص انداز د ناستی او د ولاړی ارت بیت کې ناستل او ارت بیرت ګرځیدل او ځان وړاندې ورستو خلک چې کوم دین او بوتل او باډی ګارد دا نه چې کله دا لري شي بیا به وکړي شي. د حضرت عمر رضی الله عنه چې کله لاړو نیو زیت او ته استقبال ته خلک راوته هغه زه گورنر هیو ته استقبال ته راوته چې کله نږدې شو نو چې وی کته په دې حالت کې دا وخت کې امیر المؤمنین خطر روان دی غلام سعود هغه وی چې دا خو زمونږ بادشاہ چې په دې حالت کې لاړ شي دا خلک بس هغه خو ویل دي چې موږ ستاسو امیر یو نو منت زاری وته وکړه چې زمونږ یو خبر ومنه ویسه په موږ ته سورلی راولو اس هغه وسوريږي او دا لباس کې بدل کړ. حضرت عمر رضی الله عنه وی چې نه وی دا یو ته وی چې مونږ ذلیلو د دنیا په خلکو کې مونږ ته اسلام عزت راکو نو چې مونږ اسلام سره کلکن ختیو نو مونږ به معزز یو. دا خبره اوسم مسلمانان چې په دې نسخه عملو کې ټول لارې دی تخلاصي. د مسلمانانو عزت په دنیا کې په مال نه دی په عہده او منصب نه دی په گریوان کې پټای اچولو نه دی د پرتوک په ځای په پتلون اچولو کې نه دی. د دنیا سيزونه خزانه ټول استاد یې نه پیدا اخله د انګريز غوني او د پیرنګي غوني په غس لاس په خوراک کولو په وبوس کولو اسخاق کې نه دی په سر بربندولو کې نه دی دا غي غوني حیات اختیارولو کې نه دی په ګیره خړېلو کې نه دی د دې عزت او د دې ورتیا او د دې غلبه په کافر باندې هغه د ایمانی حالت او د اسلام سره مضبوط تعلق دی او په دې باندې تاریخ گواه دی. کته ډېر دلایل پیش کړي نو ستاسو دلایل کتاري عنکبوت بشن فایده یې نشته د تجربه او خیچه د دې دلایل زر کاله مسلمان دغه مسلمان چې په سر به پټکیو او حالت د لباس او پوشاک دغه زر کاله په دنیا باندې حکومت کړ په ټوله دنیا یا په اکثره دنیا پورا زر کال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس 1441 هجری تیری نو تقریبا 400 کال مسلمان خراب شو ګډوډ شو. دا غینه مخ کې داس نو دا سيزونه خو اوس شروع شوي دا ما چې نمونه واغشتل هغه ټیم کې دا نو هغه وخت کې سو ایمان د قران کریم سره کلک او مضبوط تعلق دا الله جل جلاله سره تعلق. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته د مینت کو ونصیحت وتو کو خو وی چې سه زمون خبر ومنه وی ټیک تا کمیسه و دروړې او کمیسه واچولو او سورلی وته اثر وسته او سورلی باندې سور شو چې څنګه سور شو درې سلور قدم نو ته چې بیا راکوش او هغه ته وی چې مرګرو تاسو خو زه هلاک وی ولې وی زما په دې اسبانه سورې دو سره د کمیسه چولو سره زړه کې مې تغییر محسوس زما زړه پسینه کې هغه زړه نه دی چې کوم دی نه او مهرباني وکړئ د خپل کمیس موالی ماته هغه زوړ کمیس راوړئ هغه ټکو والا کمیس بیا واچولو اسی هغه دا والا کو به دا سمبال زه په خپل سور وی چې کله هغه خلکو په دې حالت کې ولیدو نو هغه چې همدغه کسان چې مونږ په کتابونو کې دا غي نخي اوس د الله جل شانه کارونه ته ګوري چې دې کمیس کې تل یو بیان پیژن به چې همدغه خلک چې مونږ په خپل کتابونو کې لستي دا په باندې غالي نن تاسو تاسو وکړه افغانستان حالات. نو بهر حال عرض می دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دو يهوديان چې په يهوديت باندې په قلا کې یو بل ته وای یامین ابن عمر ابو سعد ابن وهب چې تا ته خپته دا یو بل ته وای یو ته وای بل ته وای چې دا پیغمبر دی چې وی بیا موږ د دې سردارانو خبره نه منو ایمان په ولې نه لرو آخرت به مخشي دنیا به مخشي دنیا کې به مالم بچي جان به بچي آخرت به مخشي اصل آخرت دواړو اتفاق کو وی راځي چې د کلانه بهر وروتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په لخر کې شامل شو ایمان راوړ مسلمانان شو
رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوه ته کورنم پرېخل او زمکه مته پرېخوا چې سمال او غیم مته پرېخو هر یو شی وته پرېخو وی چې دا تاسو سره او دا مسلمانان شول نو صحابه کې شامل شول د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله يهود ووتل او دا غي جیدادونه او دا غي باغات او دا غي مالونه پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوسه پورې تاسو ته مخکې بیان شوی و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې رورولي قائم کړی و د مهاجرین او د انصار ترمنځ رورولي مواخات دا رورولي مواخات داسې وو چې یو مهاجری یو انصاری ته حواله کړو وې چې د کور په مکه کې پرې خېره رشتہ داران په مکه کې پرې خېري مال حال په مکه کې پرې خېره نو انصاری ته وی چې دا ستارور دی د بدن سره ساتي هغه ته بالکل ټیک او هغه و چې څنګه خړل دا سه بدعت ورکول هر یو سیس کې شریک کړو تر دې چې باغونه وته نیمکل او بعضی وی چې کور د نیمومه کور کې هم سره سم پاتې کې خو نیموم مالکانه حقوقو کې دا کور درکو او سعد بن الربيع خپل رور عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهما توي چې زما دوه خزې دي او یو خزې ته طلاق ورکوم پرې دمه یو ته باندې کا وتړه دا ډېر غیرتی خلک لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد تعمیل او باغ باندې عمل کول دې حتی په دې لږ وخت کې دې حد ته رسیدلی چې خپل خپګه خزا هغه پریدي د ورور د پاره وې زه طلاق ورکوم او چې کله دې باندې عدت تیر شي دا غي نه پس به نکاح وته عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه غم صحابي هغه ته بارک الله فی اهلک و مالک الله جل شانه دې ستا په ټبر او په مال کې برکت واشي دلونی ال السوق ما ته بازار وه بازار کوم پر 2 درهم او وسره یو زینه سودا واغشت په بل ځای کې خرڅه کا یو 2 روپۍ پکې وګټلې دا غینه تجارت سیوا کېدو چې مسلمانانو صحابو کې مالدار ترین شخصیت ته عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه وادیم بیا په خپل چې څنګه انصارو داسې مهاجرین تر اوسه پورې دغه مهاجرین د انصارو سره شریک او خراس کا کې بهر سکه او د انصارو بعضی مهاجرینو ته کجوري ورکړې وي د خپل باغ چې دا لس بوټي دا 15 بوټي دا شل بوټي دا 15 بوټي دا دومره بوټي دا ستاسي د دې میوه به تخوري زنانو ته او نارینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقسیم کړي خدایا ساتي چې دا مستعار ور کړي مطلب دا چې باغ د انصارو ده او میوه تاسو خوري هغه دغه سی ورکول هغه یا رسول الله دا موږ دغه سی ورکو مالکانه حقوق سره دای مالکان جوړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلی چې نه چې کله د بنو نذیر مالفه لاس ترالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه راغون انصار ته خبره کول او ته فرمایل چې رومبه د انصار تاریخ بیان چې انصار هغه خلک دي چې غي الله او د الله رسول ته ورکو صحابه او مهاجرین ته ورکو غي دا خو کل من سره دا خو کل پیغمبر هر لحاظ سره حفاظت کو دین معلوم شو یو حدیث مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احصو فی وجوه المداحین التراب چې کوم سړی د چا تعریف کوي مدي وای نو دغه په خپل کې خاور واچوي یعنی مطلب دا دی چې چا په مخ باندې تعریف نه کوي بعض حضرات وای چې مداح جدا شی دی مدح هغه ته ویل کېږي چې کله کله پاغه کې غلو راشي افراط او تفرید پکې راشي زیاته دومره وینا او ته اسمان ته وایي لکه دا شاعران چې چا پسې اشعار جوړ کی نو کله د انور جوړ کی کله د سپوږمۍ جوړ کی کله د یو شی جوړ کی کله بل شي دروغ پکې راشي او بعضی وایي چې نه دینه حقیقت مراد دی لیکن د چا په مخ کې چې تعریف کې نو هغه باندې اثر غلط پروزي هغه کې نشه راشي هغه کې تکبر راشي هغه کې غرور راشي دا غرور ستاسو تعریف د وجه نه راغلی په مخ کې تعریف بعضی موقع داسي چې بعضی خلق داسي چې هغه تعریف سره پاغي کې ذره تبدیلی نه راځي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او صحابه او انصار نو انصار په مخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي خېګړې د مسلمانانو سره مهاجرینو سره او د پیغمبر سره غیالي چې دا داسې
پس دا غین انصار ته وی چې اے انصار تاسو نه زیو تاسو د بنو نذیر د يهودو د مال زما لاس ته راغلی زه دا تقسیمول غواړم نو دوه صورتونه دي یو دا چې دا تاسو کې او مهاجرینو کې دواړو کې د مال تقسیم کوم او مهاجرین او ما غسستا سرونه لکه څنګه چې تر اوسه پورې را روانه ده تاسو سره په مال کې شریک وي دا مخوخه ده او کنه دا صورت مخوخته چې دا مال د بنو نذیر د يهودو ز ټول مهاجرینو کې تقسیم کوم تاسو ته درنه کوم او دای سره چې کوم تاسو برخه دا ونی دی بوټي دی باغونه دی غدی تاسو ته واپس کی او دای په خپل خپل ودرېږي او د دې نه پس دای خپل ځان ته خپل کور او خپل مال هغه سمبال دا مخوخه انصار په یو आवाज وی چې یا رسول الله زمونږ داسې خوخه چې دا نوې مال کوم د يهودو د دام پکې تقسیم کو پدای کې او زمونږ د مال دم دی سره مونږ د دین نه رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار تدعو اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار درې پښت دعای وته یا الله انصار باندې خصوصي رحم وکي د دې په بچو رحم وکي د دې د بچو په اولاد باندې رحم وکي هغه پکې را روان کله چې وسړی نیکی په خپل باندې داغه د نیکی اثر داغه په اولاد کې داغه په نسو کې تر نا وخت پورې دی شي کچره دا خلک دا اولاد داغه نیک سړی په لار باندې دغه سره رواني بیا په تر قیامت پورې چې سو پورې دی دا خاص سره په باغې کې وي او کنین سو وخت پورې به دا اثر وي چې کله به لار شل نو بیا به الله جل شانه نصرت ورسول شي تاسو ګوري چرته سیدان چرته میانګان چې چرته وو د نیکانو خلقو اولاد نو دا غي عزت او قدر لیکن چې کله پاغي کې فسق او فجور زنا شراب نوشي شراب او کباب اغلی دا شروع شل نو دا غي غا عزت ختم شي او چې ترسو پورې خلقو کولو نو دا غي مشرانو د وجنه چې غي نیکانو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصار ته دعا وک ابو بکر صدیق سے به تعریف د انصار ځکه چې دا سناشنا کارونه وکړي نو دعاګانې وته وکړي او دغه مال د بنو نذیر د باغات د په مهاجرینو کې تقسیم شي او چې دې سره کوم د انصار او مال او مهاجرینو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شابه واپس کړي ځکه چې تاسو سره خپل را هغه واپس کول شروع کتابونه لیکلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې رشته او پرورش کړو په وړوکوالي کې ایمن رضی الله عنها چې دا بیا د حضرت زید ابن حارثه په نکاح کې راغلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سو بوټي ور کړیو او دا د حضرت انس رضی الله عنه دا غي بوټي د حضرت انس رضی الله عنه د مور بی ام سلیم رضی الله عنها دا غي کجوري ایمن ته ور کړیو نو حضرت انس رالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باونه خلکو ته واپس کړي انصار ته نو هغه مرالو چې مونږ ته واپس نو ایمن ودوي چې زه تختنه در کوم هغه بوټي ایمن سره رضی الله عنها دا غیر خوخ کله کله باغ داسې وی چې هغه خي میوه خي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شو ایمن ته وای چې دې په وس کې نور در کوم وی چې نه رسول الله وی دو دونه در کوم وی نه وی درې برخه سیوا در کوم وی نه څلور برخه پنځه برخه لس برخه وته سیوا کل نو الی هغه باغ واپس او دا غي په لس چندې وته سیوا ور او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ولي وکړ ځکه چې دی بی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورکوالي کې لوی کړو اسمانه ایمن مور بی خو وفات شو بیا چې د چا تربیت کې راغله دی نو باغې کې یو بی دا حازن كانت حازنته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حازنه وا سنبالول صفاکول غیږ کې غشتل وغیرہ وغیرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بچپنه میں امتیازی شان لیکن بهر حال د خصمانه کړي و نو د دې د وجنه او زمون خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې تمیز وباز خلک وای چې پلار سره او د سره یو شان سلوک وکړي نو یو ور پلار یې وځکه تاسو الکه پلار هو پلار مقدم دی د ټولو رشتو باندې په ټولو پردو خلکو باندې او دا تمیز او فرق چا خولې پیغمبر علیه السلام خول تعادل دی ته وی چې پلار چې کوم دینو د دوست سره برابر کی
دا انصاف نه دی. انصاف دا دی چې د چا څومره حق دی هغه ته هغومره حق ورکړي. د یو سړي تا سره 15 لکه روپۍ دي او د بل د سړي د سره 15,000 دي او د دواړو مقروض او تا سره پیسې رالې، نو زه تا نه تپوس کوم چې دا پیسې به دواړو ته برابر برابر تقسیمې 2.5 لکه به ورته ورکړې که نه 15 لکو والا ته 15 لکه ورکړې دی بل ته 15,000 ورکړې. انصاف دا دی ځکه چې صاحب حق څومره حق دی هغومره حق به ورکړې. ستا عزیزانو پردي خلک چې کله مقابله شوه ته خیر رسول غواړې چاته اول ستا رشته دار هغه مقدم دی. دا تعصب نه دی او دا جماعت غشتل نه دي او دا بے انصافي نه ده بلکې دا انصاف دی. حق دا وایي چې تا اول خپل عزیزان مقدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې کوم مال تاسو صدقه پردو ته ورکوئ نو یو اجر دی او چې صدقه خپل خپلوانو ته ورکوئ نو ډبل اجر دی. دوا یو صدقه ده یو صله رحمی ده. نن سبا په کور کې د ترور زوی د تر زوی د ماما زوی او خور او رور او خریه او خورزا او ریرا او راره دا نهر وی دا مسکینان وی دا یتیمان وی دا فقرائی لیکن د صدقات مبارنو خلق باندې وی. اول مقدم دا دی ځکه چې دا ستا عزیز دی رشتہ دار دی چې ته د نور کې حال د پردې سړی خو نه راځي نو دې کې صله رحمیم ده او صدقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا سره داغه د درجه او داغه د مرتبه مطابق سلوک کو. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مال تقسیم کو او پدې کې انصار او تورنکو مهاجرینو کې ټول تقسیم کو، لیکن دو کسان په انصار او قداسی او چې غي ته پکې برخه ور. یو ابو دجانه رضی الله عنه د فقیر صحابي ایو سهل ابن حنیف رضی الله عنه دا دواړه انصار دي دای ته پکې برخه ورکړه ځکه چې دای فقیرانو دي دای سره سونه بعضی سړی زمکه د بازی نه پدې کلی کې بداسي کسان پیدا کیږي چې دا غي زمکه چا کر بلنګ ولاړی او چا وو بيزم پکور کینی چرګ بمنی نو هغه مستحق ته دغه چې دغه سره تعاون شین رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه انصار تم باغې کې برابر برخه ورکړه. بهرحال دا اوشو دی پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې تر جمعه الاولی پورې په جمعه الاولی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع چې د غطفان خلق بنو ثعلبه بنو محارب بنو انمار دا قبایل او غطفان غټه قبیله و دا غي شاخونه وی چې غي خلق را جمع کوي او په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بزان د دشمن نه خبردار ساتلو. په هغه زمانہ کې چې ټلیفون نو رابطې نه وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بزانو. نن سبا سره د هرڅ د مسلمانانو حکومتونو دشمن نه خبر دشمن ملک ترانه نوزي دشمن پکې دن لارې جوړي کی دشمن په معاشيات او اقتصادیات باندې پنځه خخي کی دشمن د ملک معدنیات هغه وړي تقسیمي مخکې راځي چې زمونږ کله د جانګيره دغه حدود نه پس پنجاب شروع کی د جانګيري سره یو 50 بېږي دریای کابل مونږ ته لنډې وایو هغه طرف تم 30 بېږي اباسین د دې دوړو سیندونو په غاړو باندې دې کې سره زر هغه وروت یو کال به وشو خلک بل عاجز خلک بلګیا او ځان ته بیره استل او خ کار روان شو یا سره چې ماشینو اکسیویټر نو باغې باندې بیره استل مطبه بیره استا هغه زر به استل نو د خلک فقیران خلک خوشي تکړه شنو خلا نو چا خبره کړي د چاینا کمپنی سره د ملک سړی کړي دا یو بابو کړي دا یو افسر کړي دا یو مینه کړي دا ام بي اي کړي دا پته نه لګي هغه چینیان باندې رئیس دي نو خبر کې راغلی چې 82 من سره زره دا غي نه او جوړل شي 82 من او بعضی وایي چې دا ښکار شوی دا د ټنونو په حساب سره وړي دا خبر سره په لاهور های کورټ کې باغې باندې کوم دینو رد دایر شوی دی درخواست لري باغې باندې اوس ججان ناس کې باندې خبره کوي چې دا څنګه د ملک سرمایه هغه بار ملک تزي او د ملک خلکو ته فایده نه رسیږي حالانکه هر یو د قرض د لاسه چې کوم چې غواسي چې قرض په مونږه هونښت کوي بچاوي
نو چې چا غشته دی هغه دی ورکی قرض. دا بعض خلک وایي هر یو پاکستانی چې کوم دومره مقروض دی لکه مونږ شان سره غشته 15 روپۍ مچاله دي مونږ سره شته چې چا راغشتي هغه دی ورکی قرض. نو بهر حال چې ملک داسې مقروض دی د ملک سرمایه تاسو نه بهر خلک وړي تاسو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سړک نو مواصلاتی ذرایع نو لارې او موټر نه وي لیکن دومره حس بیدارو د صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې آل تناغي منصوبه تړي د جنگ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګي دلته د مسلمانانو په ملک رانه نوزي او مرکزی ځایونه قبضه کی لاغې نه پس بیا چې کوم بیانو د دې چې سوچ راځي نو بیا به په وړېدلی او بل ورخه تیری بیا کار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع د الله پیغمبرو دین خلقو ته رسولو یو آیت کریمه خلقو ته رسوله دا الله جل شانو احکام خلقو ته رسولي لیکن دا کار ال کیږي چې مخکره د لار صفای دین اسلام په ال پوری چې خلق غټ فرندان په لار کې کیدي دشمنان او دغه مسلمانان پښمیر باندې اوسو تنان د دې د ختمولو کوشش کوي نو دین بسنګ خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خلق د آل تن راضی نشي مونږ ورشو فوراً سمدستی صحابه کرام تیار 400 کسان 4 هجری دا جماد الاخرى 12 تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه سره په خپل مبارک روان شو او چې هغه ځای ته ورسېد دشمن ته خبر ورسېد بعضې وایي 400 بعضې زیات تعداد دی راجح قول 400 دی 400 څه کسان تاسو په دې مجمع کې چې د جمعه ډک شي تقریبا 3000 کسان ناست دي تاسو اندازه ولګوئ 400 کسان او د غطفان خلق جنگجو خلقو هغه زمانه کې د هغې مقابله ډېره ګرانه وه د هغې سره جنگ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ووت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالت سو سورلی وسره څومره وي په یو اوښ باندې شپږ کسان سوار دې غزوې ته غزوة العجائب وایي غزوة العجائب ناشنا غزوه دې کې جنگ نه دی شوی هغه خلک چې څنګه لاړل نو روب پې د مسلمانانو پرېوتو وتښتېدل او ښځې پرېښوې نو ښځې مسلمانانو وینځې کې او وایغشتې دا د اسلام اصول او بعضې زنانه پکې رالې لږ پکې لاس ته راغلې دې ته غزوة العجائب وایي او غزوة العجائب په دې کې ناشنا کارونه شي صحابه به دې ته غزوة العجائب وی دا عجائبات و غزوه یو خداوه چې دې ته وی غزوه ذات الرقا او رقا د رقعه جمع د رقه ویل کېږي چیړې ته دا کپړې وړې چې په لاره کې د چیړې پرتی پر ډیرانو دې ته او دې ته غزوه ذات الرقا ولې وی په یو سورلی باندې شپږ کسانو نمبر په نمبر په سورېدل نو 15 وخت روانو یو به سو بیا وبل سوش بیا ببل سوچ نو په دې کې مزل پیاده ډیر شوی او دا نچ طرف ته وا او په دې کې لاره کې چې کوم غرون راتلل نو پاغې کې کاڼي زمکه ډیره زیاته و یعنی کاڼي او پکې چپرې وي او مسلمانانو پیزار پکې اوښلي او بیا پیاده تلل بیا د خې د چا پیزار وونه غریبي و نو د بعضې صحابه د خپونه وینې روانې شوې نو دا چیرړې راغشتې دا بیا د خپونه ته ووړې دې خلکو دین اسلام خور کړی دا په خو بوټانو اچولو باندې نه دی دا په خصوصي وردی باندې نه دی د خپونه یې چیړې ته وکړې ځکه چې په هغې کې مزل نه شو کولی د دې نوم دی غزوه ذات الرقا د چیړو والا غزوه صحابه کرامو داسې کړي بعضې حضرات وایي چې ذات الرقا ورته ځکه وایي چې کوم ځای کې دې جنګ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی او صحابو سره نو آلته کې یو غر و په هغې کې مختلف رنګونه و د کاڼو سور زیړ یو شان بل شان دې غر ته ذات الرقا وي بعضې وایي چې دې ته ذات الرقا ځکه وي چې د هغه خلکو یو ونه وه په هغه ځای کې هغې سره به یې رنګینه چیړې غوټه کولې هغه مشرک و کافر چا سره چا شنه چا یو شان چا بل شان نو هغې ونې د وجې نه ذات الرقا وي شجرة ذات الرقا نو د دې غزوې نوم هم کېښودی شو او دا د کافرو رسم دی یاد ساتئ چېرته ونې سره چیړې تړل دا ښځې لاړې شي نو چېرته
دا باباګانو سره چې وړې تړي دا هغه د مشرکینو رسم را روان دي، نه ځان ساتل پکار دي. مسلمان هوښیاري، مسلمان د عقل نه کار اخلي، او مسلمان ته چې کوم دین راغلی څومره پاک او صاف دین دی. تا چې څه پکاري د الله نه غواړه چې تا اولاد پکاري و چې ته ډکي سره چړلو تړي نو هغه خو تا ته اولاد نه درکړي. نو عقل نه کار اخیستل پکار دي. لوګونه دا هندوانه رسم دی، دا د کافرو رسم دی، دا د مشرکینو رسم دی خصلت. نو بعضې وایي ذات الرقاوه ته ځکه وایي. څلورم قول لا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو جنډې مختلف رنګونه وو. د هر دستې خپل خپل یو څو کسانو خپله جنډه وه، نو چا سره یو رنګ جنډه، چا سره بل رنګ. ذات الرقاوه. پنځم قول لا دی چې په دې غزوه کې صلات خوف رسول الله صلی الله علیه وسلم په ړومبي ځل باندې کړو، په ړومبي ځل یې کړو. هلته چې ورسېدو د مونځ وخت شو، د مونځ وخت شو، د ماسپښین مونځ چې کله وکړو نو دا دشمن خو د میدان نه تللی خو لرې ناستو کتلې تماشه یې کوله چې دا خلک به څه کوي. نو چې وی کتل ماسپښین مونځ یې کول، نو بعضې ته وایي چې راځئ حمله پرې نه کوو. نو دغه وخت کې چې د دوی سوچ راتلو تیارېدل، نو بیا خو مونځ ختم شوی. نو یو کس ورته وایي چې بل مونځ را روان دی چې هغه مونځ د دوی د خپلو بچو نه هم زیات خوښ دی، د مازدیګر مونځ یې یادو، د خپلو بچو نه او د خپل اولاد نه ورته هغه مونځ زیات خوښ دی. دا کافر ګواهي ورکوي. دې نه معلومه دی چې حقا دغسې ده مونځ د الله جل شانه بندګي ده، د الله جل جلاله سره د تعلق دا د مؤمن بنده د خپل اهل و عیال نه، د خپل اولاد نه، بچی اولاد ډیر خواږي، لیکن د الله سره تعلق ورته د هر څه نه زیات خو. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. تدای ته وایه که چېرې تاسو ته ستاسو ښځې، ستاسو مور او پلار، ستاسو اولاد، ستاسو کورونه، ستاسو کاروبار د الله او د الله د رسول نه زیات خوښي، نو د الله جل شانه د عذاب انتظار وکړئ. د مسلمانانو ته مونځ ډېر خوښ. مونځ د الله جل شانه بندګي ده، عبادت د الله جل جلاله بندګي ده، د مسلمان اصل مقصود دی. دا اولاد ښځه دا خو د ژوند تېرولو دپاره چې ژوند د لغونې انسان عاجزۍ ته الله جل جلاله کتلی دي، نو ده ته یې دا څیزونه ورکړي دي چې ژوند د لغونې خوشحالۍ سره تېرېږي، چې غم کې او فکر کې مبتلا نه او یکسویي دي وي. الله پاک طرف ته دا ښځه او دا بچي دې دپاره درکړي. دا خو دې دپاره نه چې دا سړی غالب کړي او سواری کړي د الله په بندګۍ او عبادت. نو دا مشرکین ګواهي ورکوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فاتته صلاة العصر فکأنما وتر اهله وماله. چې د چا د مازدیګر مونځ قضا شو، نو د دوی اهل و عیال او مان او منال دا هلاک شو، دا ټول تباه شو. د مازدیګر مونځ چې قضا شو، نو چې کله دوی دا ووایي چې مازدیګر مونځ را روان دی، په هغې یو پې حمله وکړو 4 رکعاته. د دوی چې مونځ کوي په سفر کې خو 2 رکعاته شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د الله د طرف نه حکم رالو، جبریل رالو چې مونځ صلات خوف کوي، داسې چې اول نیم مونځ به د سره یو طایفه وکړي، بل به د سره بیا وکړي. قرآن پاک ټول تفصیل الله پاک ذکر کړ. نو لښکر په 2 حصو کې تقسیم شو. دا یاد ساتئ، هسې به مسلمانانو ټول په یو امام پسې مونځ کولو، جنگ حالت کې هم، او جمع سره یو کس به نه رستو کېدو. اوس نن سبا بعضې داسې ځایونه کېږي چې یو جماعت کې د محلې خلک هغه جمع وشي، بیا راشي او دی چې کوم دی نو راشي امام ځان نه جوړ کړي، مخکې ودرېږي، خلک ځان پسې کړي، بیا بله وشي، بیا بله وشي. د لارې په جماعت کې خو دا جایز ده، په روډ باندې وي، چېرته سفر وي، کلی نه محله نشته، مستقل امام یې نشته، هلته مسافر دی، یو جمع یې وکړه بله یې وکړه، خیر. لیکن د محلي جماعت کې مختلف جمع کول او د محلي خلک دا په مسلمانانو کې تفریقه راوستل، نو په یو امام پسې به ټول جمع کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به ټول صحابه ولاړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د صلات خوف حکم راغی. صلات خوف دې ته وایي چې 4 رکعاتي ځای مونځ وي، نو 2 رکعاته 2 طایفو کې مسلمانان تقسیم شي. یو په دشمن باندې نظر اچولی، پیره ورکوي،
او دا یو طایفه امام پسې ودرېږي دی چې نیم موضوع کی بیا دی واپس لاړ شي او هغه راشي او هغه بیا ورپسې دا نور نیم موضوع کی او بیا هغه ځان ته تشهد دی ځان ته تشهد امام سلام وجر بس د یمو په نږدې په دې کې مختلفې طریقې دي لیکن دا نیم موز د امام سره یو طایفه کی نیم بیا بل طایفه نو دشمن باندې نظر یو موضوع شي به موز څوک نه پاتې کیږي به جمع هم څوک نه پاتې کیږي په یو امام پسې جمع دا اوسم مشروع دی اوسم شتا چې کله مسلمانان وایي چې موږ به دې امام پسې زموږ امیر صاحب دا د امام مدار په د پسې مسکو بل چا پسې جوړ نه خوښيږي دا څه کولای شي نو دا حکم نازل شنو کافر حیران شو دلته دا خبر عرض کم یو خبر امانه په مخ کې د بنو نذیر په غزوه کې پاتې شو هغه دا چې کله دا خلق نو دای خیبر تلاړل سو شام تلاړل په خیبر کې بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې د خیبر نه به استریږي دای سره بعضی کسان داسې وو چې هغه د انصار او اولادو خو هغه زمانه کې چې هغه د انصار نوم انصار لانو بلکې د دای نوم اوس او خزرج د دای اولاد هغه وسره يهوديان لړ هغه څنګه هغه داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نو مدینه د هجرت نه مخکې چې کله د خلک مشرکین نو چې د کومې زنانه اولاد نه پایدو بیا باغې منخت او منل او وی کچره زما د زوی او پایدو نه زبدا يهودي جوړو يهوديانو ته به ورکو وجه دا وجه دا خپل کافرو دای سره علم وونه دای سره کتاب نو دای دا منل چې دا يهود زمون نه خري دای په دین باندې خدي مونږ خو دین نشته نو ډیر بچی د انصارو د جاهلیت په زمانہ کې هغه ورکړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې معشوم به بود والته وي د آیات ساتي چې د اولاد نظر په دې انداز باندې چا ژوندۍ ته چا پیر صاحب ته چا بابا ته چا زیارت ته بوتلل چې الته وقف کې منجوري جوړ کې نظر اومنه دانشت دا کول حرام دي البته دا کول شي چې ته وې چې زما زوی او شي یا الله نزوې مدرسې ته ورکوم بعض خلک وایي چې وقف کوم به نو دا مال نه دی چې وقف کې لیکن د دې مطلب دا دی چې زما عالم جوړوم کنه او زه به د دنیا کار نه کوم ستا قرآن پاک ته ورکم مدرسې ته یا دا وې چې زما بچي او شي نو زبا آغا د دشمن مقابله تاسو ته چې د دشمن سره او جنگي ټول عمر په دې کې تیر شي مجاهد به دا سه کولای شي لیکن دا سه نشي کولای چې خاص ځای کې کینه چرته مقبره کې کینه چرته زیارت کې کینه چرته چاته ورکه او بیا دا غوښه چې هغه سره سکه دا سه نه د دینه من فرمایلی شي بلکې یو کس چې پردیس وې اخلي نو قران کریم کې د دې مبارک آیات نازل شو چې د زوی د دنه ده متبنا لپالک پردیس وې پزوینی ولې ده ضرور نه واغشتو د خور نه واغشتو د تربور نه واغشتو د ماما د زوی نه واغشتو د اولاد نشته ده د زما زوی قران کریم وایي چې دا ست حقيقي زوی نه ده ټیک ته وې ساته تربیت یو کا خصمانه یو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قحط په زمانہ کې د تر اولاد ډیرو د ابو طالب سے نو حضرت عباس رضی الله عنه انترو هغه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د ما د تر سره چې کوم دنو بچی ډیر دی د قحط زمانہ د خرچه نشي پوره کولای نو داسې وکړو چې دوه کسان به نه کم کو یو ته نه تواله یو به زواله نو حضرت علی رضی الله عنه دا د ابو طالب سے بچي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشتو او عباس ابن بل دا په ابتدا کې دا خبره شي داشتا چې بوج کم شي لیکن متبنا زید ابن حارثه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسوینی مله والله پاک احکام نازل کړ چې دا حقيقي زوی نه دی ددنه په پردم داسي لکه د پردونه کچریتا پردې بچي کور تراوستو ماشوم دی لویولو استا خزي لویولو چې کله بالغ شو سړی شو استاد خزي ته پرده او کچره پردنی کور ته ما سید راځي نو دا حرام کې مبتلا دی پرده کول وکړ او د میراث مسله هم دا څه ده چې د تستانه میراث نه رسی تر د پلار نه
چې کله ته مړ شې نو ستا میراث به ستا اولاد او ستا بچي هغه اخلي، دی به نه. او چې دی مړ شي نو د میراث تا ته نه راځي، دا ستا زوی نه دی چې پلار ته میراث لاړ شي درېیمه مړه، ځکه چې دا پردی دی، د ده میراث به هغه چا ته ځي چې د چا سره د ده رشته ده. نو به هر حال داسې خلک دا د یهودو سره تلل، نو انصارو ته چې پته ولګېده چې دا خو زمونږ هغه بچي دي او اوس خو مسلمانان شوي او اوس د مدینې منورې نه بهر تلل د یهودو سره همیشه دپاره جدایي راله، نو هغوی مخې ته شول. یهودو ته یې وویل چې زمونږ دا زامن چې کوم دی نو دا کوز کوي، دا پاتې کوي، او هغوی ته یې وویل چې تاسو مسلمانان شئ. نو قرآن کریم کې الله پاک احکام نازل کړي، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. لا اکراه فی الدین، په دین کې به جبر پچا باندې نه کې، دا اوس یهودي شوی دی نو جبرن به دا مسلمانې نه، نو ایمان دا جبرن پچا باندې ته نشي راغلی، هغه ته ترغیب ورکا، وینا ورته وکړه چې مسلمان شه، مسلمان شه، د اسلام حقانیت ورته بیان کا، د اسلام فایدې ورته بیان کا، د آخرت تذکره ورته وکړه، د الله د قهر او عذاب نه ویروه، د جهنم نه ویرو، او په سر ورته ټوپک کېږدي او تماشه ورته وایي چې مسلمان شه، داسې نه. تور ورته په سټ کېږدي چې مسلمان شه، داسې نه. دا آیات نازل شو چې په خپله څوک کېږي خو ټیک ده که نه کېږي نو ځي نو چونکې هغه واړه لوی شي وته نو هغې سره وته. نو دغسې نن سبا هم یو کس یو بچی خپل هغه چاته ورکولی نه شي، او بل دا چې اسلام او ایمان جبر نه کوي، بلکې هغه دا وایي چې د اسلام مخه مه نیسئ. که یو کافر اسلامی ملک ته رادننه کېږي یا مسلمانانو ته مخه وایي چې نه جماعت ته به نه ځې، اوس باندې پابندي ده، په دې څیز باندې پابندي ده، نه دین اسلام پرېږده چې عمل کوي، هر یو سړی خپله ګرجې او مندر ته ځي او مسلمان دی جماعت ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه ذات الرقا کې بیا دا هغوی چې څه په لاس ته راغلل هغه یې واغېستل او نبي کریم صلی الله علیه وسلم صلات خوف هلته کې وکړه، دا مشروع شو او بیا مبارک مدینې منورې ته واپس راغلو. انشاءالله دا غزوه ذات الرقا متعلق چې نور عجایبات کوم دي هغه به بیا چې ژوند وي بیان وشي انشاءالله.